عبدالله یو کابلي ماما دی که نه افغاني دی ښه الله دې بس په هغه ځای کې په کار کې چې د ایران ولاړې که نه والله تعالی ورته زه ما وبخلې زه بنده ما وبخلې حساب کتاب در سره نه کوم الله دې په هغه ځای کې په کار کې دنیا خو هم پاتې ده چې قیامت پر ایران ولاړې الله تعالی ورته وایي تاسې زما یو بنده سره مدد وکړو او په کټ کې پروت و بېوس او محتاج او ته یې مرسته وکړه زه بنده په پټو سترګو مې جنت ته ولېږلې سره د خپله خاندانه نو زه به نور څه ووایم چې موږ سره څوک مدد کوي الله تعالی دې مړ چې خلص خاوره لاس کې رالي خاوره که نه او چې هغه لاس کولاوي هغه د سونې نه ټول شي ګرانو کتونکو الف خان شیرپا یم کیمرامین راسره یاسر خان دی یو وارې بیا هغه کور کې موجود یم چېرته چې کوم انسان د کینسر په موضوع رنځ کې اخته دی یا کولمې چې کومه ده خرابه ده او هغې خوراکۍ چې افغانۍ ده نو یو کابلي ماما راته وی چې یاره سودا به ورله یوسي نو هغه ته ویم چې ګوره دا هم به له روجې راواغستې نرۍ غټې او ورسره چې کوم دی لوبیا دال ورسره دا مسالې ورسره دا صابون د جامو او د دغه چې کوم دی نو د لامبلو ورسره دا منچي مې راواغستې او دا منچي مې راواغستې دا چې کوم دی نو سرپ هم راواغستل دا چې کوم دی نو دا وړه او دې کې چې کوم دی نو د ماشومانو دپاره دا بیسن د پکوړو وړه دي مکروني ده پکې اوچه چای ده پکې او جامې شیري دی پکې ښه یو بل رور راته بېګا د شپې چې کوم دی نو 2000 روپۍ رالیږلې وي نو د هغه رور په هغه 2000 کې دا سبزي مې روړله دا ګازرې دي هر څه دي ورسره او دا مې ورسره یو چرګ چې کوم دی نو راواغسته یو دی خو دوه دی لکه دوه چرګان چې کوم دی هغه راواغسته دي پلار هم بیمار دی او دا چې کومه ده نو بله سبزي دا راواغستله او ورسره چې کوم دی د مخکې سیټ کې لکه دغه سودا راواله مخکې سیټ کې دا چو دپاره چې کوم دی چې ما وي هغه هم دغه چې چو سره نن اخري دي ښکلې نو دا هغه رور چې کوم دی ښه هغه ورځ چې راغلی مو نو یو رور دی په دې دغه کې دی دا مې ولا چیړ کبینه او زلوبې دي دا ماشومان دي چې دا وخوري خوښ دي زما ډېر خوښ دی والله دا خوښ شه زما ډېر خوښ دی عبدالله یو کابلي ماما دی که نه افغاني دی ښه الله دې بس په هغه ځای کې په کار کې چې د ایران ولاړې که نه والله تعالی ورته زه ما وبخلې زه بنده ما وبخلې حساب کتاب در سره نه کوم الله دې په هغه ځای کې په کار کې دنیا خو هم پاتې ده چې قیامت پر ایران ولاړې الله تعالی ورته وایي تاسې زما یو بنده سره مدد وکړو او په کټ کې پروت و بېوس او محتاج او ته یې مرسته وکړه زه بنده په پټو سترګو مې جنت ته ولېږلې سره د خپله خاندانه نو زه به نور څه ووایم چې موږ سره څوک مدد کوي الله تعالی دې مړ چې خلص خاوره لاس کې رالي خاوره که نه او چې هغه لاس کولاوي هغه د سونې نه ټول شي زه بار چاته تا دوا کوم چې ما ته څوک مدد کوي او که نه که زه به هغه دوا کوم چې الله زما د حال نه د هر مؤمن مسلمان څه کافر هم وساتي ما د بېوسي محتاجي او د 2 نیم کاله کټ چې ما وخوړو که نه ما له د دې هر څه پته ولګېده چې انسان باندې دا وخت څنګه تېرېږي ولږه څه ته وایي سخته څه ته وایي دړ څه ته وایي محتاجي څه ته وایي دا لاس خوړول څه ته وایي چې څه ټایم کې ته ځوان یې که نه په خپلو موټو یې ګټې او څه ټایم کې رنځور شي او چا ته وایي چې ما له 10 روپۍ راکړه زه ځان له چاکلیټ راوړم یو 10 روپۍ راکړه ځان له پاپړ راوړم دا وخت چې پته راشي که نه ته انسان وجنې خو بس الله تعالی وایي مرګ په نیټه دی الله تعالی وایي مرګ په نیټه دی ورنه دا انسان وجنې بیا نه پاتې کېږي په دنیا کې څوک خو زه یم چې ما سره څوک مرسته کوي الله تعالی دې مړی داسې د الله ورکړي داسې که نه چې د هغې نسلونه هم نشي تمامولی الله دې داسې ورکړي او ستاسو به زه دونه شکر ګزار یم ایوب خان له چې ستاسو به زه په دواړه جانه زه به الله تعالی ته دا یو خبره کوم چې الله زما ته پوڅه زما دا رور راغلی که زما په نیکیانو یې کار کېږي نو زما په نیکیانو دا جنت ته بوځه زه به ستاسو لپاره الله ته دا سپارش کوم چې دا رور زما تپوس له راغلی دي دوی زما تپوس دنیا ته زه وښودلم چې دا رور مې داسې پروت دی که زما په نیکیانو ستاسو کار کوي زه اوس نه الله تعالی ته یم چې الله که زما په نیکیانو دوی کار کېږي زما په نیکیانو جنت ته بوځه هغه ورځ چې کور والا دې دفتر ته رالی که نه تا ته یې ویلي که نه ما ولې څه ورکړي ما سره بیا احساس و چې یاره دې کور ته به زه ځان رسوم که نه دې کور ته به زه ځان رسوم ورځم به دی ما ته لکه ډېر ویلې وایي دغه شان به زه ځو به او دا دفتر به زه را معلوموم دلته به د ځان ورښیم چې موږ داسې یو موږ به کله یوسف جان ته رینګ کوو کله مو بل چاته چا به زموږ لمبر نه اوچتو یو پرې یو کس اوچت کړو ما ورته ویلې مول که د یو کور شپږ جنازې دې چېرته ولیدلې نو مول بیا به ډېر سخت خفه
یو کور چې شپږ جنازې کله وځي که نه دا ډېر سخت ګران کار وي جنازې به ولې وتې څه له به وتې خو داسې به وتې چې جنازې به د ولږې نه وتې به د دړ نه وتې به د غم نه وتې جنازې به داسې نه وتې روغ انسان داسې خبرې نه کوي او دې غریبي ډېرې منډې تړلې والی یو ورځ تاسو کور ته بیا درله هغې تاسو کور الله د الله دې په دواړه جانه ښایسته کړي الله دې بچو باندې خوشحاله کړي الله دې جنت نصیب کړي چې هغه ورته ویلې دفتر ته لاړه شه په دفتر کې ملاقات وکړه دې ځان سره ګاونډی کړه او منډې وله تاسو دې ځان در ورسوه نو زه خو دا وایم چې زما ښځه ما سره هر ساعت به مدد کوي هر طرفه ته چې کله وږي شي نو به بیا هغه ورځ لږ ډېر خراب وي نن له ښې که نه نن په دې ښیمه چې وختي یو خور راله د پیو شربت راولېږو ما ته یې ورور ویلی دی د هغه د پیو شربت راولېږو روپسې پکې اچولې وله اچې مې چې اوس کړو هغې سره مې دا هلک راغونډ شو بس روح افزه چې کله ختمیږي که نه نو ماشوم رالېږه یا دا رالېږه چې بس روډي دله ښه زه به ورکوم ښه هغې ته پر نوم رالېږلی شربت مازدیګر کې شربت وکړي زمونږ ګاونډی ده ما ته یې ورور ویلی دی بس اوس مې دله روح افزه وړله ښه خورې څه به وایې په دې موقع باندې بس به دا ووایم چې موږ سره د امداد چام کړی ما ته ښکاري چې جنت تېړه کېږي زه ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو موږ له دونه ټیم راکړو یا زموږ تپوس تاسو وکړو نور به هم کېږي ښه نور امداد به هم کېږي انشاءالله نور به هم کېږي او دا سلسله به چې کومه ده دا به روانې وي مخ په وړاندې زه تاسو نه بس په دې باندې ډېره خوشحاله یم چې تاسو زما بچو زموږ تپوس وکړو او ګرانو کتونکو دا ډېر زیات حقدار دي زه بیا وایم چې یو ورور چې کوم دی هغه 2000 روپۍ بېګار ولېږلې نو بس چې دا دومره سودا مې وروړه نو د هغې دپاره پیسې نه وي دا بله سودا چې کومه ده 16,500 روپو ده ښه او هغه کابلي کاکا چې کوم دی نو 15,000 روپۍ رالېږلې خو پېښور ته رالېږلې وي 15,500 نو پېښور حوالې ته ناتګ راتګ شو پکې خو چې کوم ورور 2000 رالېږلې وي نو په هغې کې مې وله یو 2 چرګان راواغېستل او سبزي مې راواغېسته او چې ولې هغه وي زما ډېره زیاتې خوښې دي که نه هغه دا کوم ورور چې پیسې رالېږلي دي که نه دا کېدای شي موږ پیژنو او دا موږ هم پیژنو نه پیژني نه به د الله والا کس دی وي صرف به لاس راته اوچت کړي دا 15,000 روپۍ عبدالله نومې کس رالېږلي و دا به ځان سره نغدې به دغه کړي په دې به چې کوم دی که نه ابراهیم نومې ډاکټر دی په تنګي کې خومیوپی ته ابراهیم ډاکټر له به دا بوځې ښه صحیح ده دا د مفتي صاحب سره خوا کې دی ښه صحیح ده صحیح کو امداد چام کړی الله دې په آخرت کې پکار کړي نن مې دال پخ کړی امن پلار راوړي هغې کې لږ پاتې بس امې نن پاخه کړه خو خشاک نو د کور والا خشاک راکړه په هغې مې پخ کړي او بېګاله اوس په ځان له دې نه پس به چرګ پخې ښه حاجي ها دا چرګ به پخې مصالحه هم شته هر څه شته او سخر له هم دې ورکې او خواښې له هم دې ورکې صحیح ده ها خواښې او سخر له هم دې ورکې هم بیمار دی صحیح ده که نه موږ له چا بیټرۍ ورته چا بیټرۍ درخواست کومه سخت 100 واټ بیټرۍ که موږ له چا هغه خلکو ډېرې وعدې کړي دي یو روپۍ د پروس په قیامت ستام ذمهواره د هغې خلکو هم ذمهواره ګرانو کتونکو د دوی دا ټول ضرورتونه دا زه بیا ډاکټر له هم بوتلی شم ښه چې دې روغ شي هر څه ټیک ټاک دي نو دا بیټرۍ یې یاده کړه او دا هر څه یاد کړل نو دا به ورله زه روړم انشاءالله نور خلکو غټ احسان ستاسو مینوال دا کتونکو چې ته وایم که نه ستاسو به ډېر غټ احسان لکه داسې شي کوئ که نه صحیح ده بیټرۍ دا زما پلار دی بیټرۍ زموږ د ځان دپاره نه پکار زما سر بیمار دی هغه داسې شی چې غریب نه نور وختلی موږ وایو که بیټرۍ موږ له چا واغېسته دا به زه دله د الله په رضا ورکوم ګرانو کتونکو تاسو څنګه اعتماد غواړئ هغه شان اعتماد به کوو خو دوی له خو نورو له ډېر غریبانان دي را سره هماغه شانتې به کېږي ځان ته بس یو شیبه پاتې را لږ وخت پاتې پروګرام ختمو ډېره مننه خوشحاله